یعنې اوس هم مولانا فضلالرحمن صاحب سره ښه په وفادارۍ کې مولانا صاحب سره زمونږ چې موږ یو ځل یو سړي ته مشر ویو نو د هغه سره اختلاف نه کوو او ټیک ده ګیلې شکوې به زمونږ وي موږ فورم ته مو رسولی دي فورم په هغې کار نه دی کړی نو هغې ته اوس د مولانا فضلالرحمن صاحب نه دی وشي حاجي عام خلک به څنګه مطمئن کوئ چې یاره سنیټر عام خلک زما نه مطمئن دي تر ټول شانګله کې تپوس وکړي انشاءالله په لیډرانو کې زما نه زیات مطمئن نشته دا بېله خبره چې د خلکو د بدبختي چې ووټ نه راکوي نو هغه جدا خبره ده ټیک عروج باندې او تاسو سنیټر وایي هغه وخت نه دا ټوکې تاسو سره په دغه انداز باندې په دې پوه نه شو ځکه چې ډېر علما خو دا پټکې ساده غوندې استعمالوي ستاسو دا انداز لږ جدا دی نو د دې شاته څه خاص وجه ده که نه سنیټر صاحب خو ډېر ناشنا خبره تاسو وکړه چې یاره ما ته فرق نه معلومېږي ځکه چېرته سنیټري او چېرته عامه زندګي ځکه هغې کې خو مراحت وي مطلب دا دی چې ډېر څه په لاس راتلی شي موږ به دا یعنې تاسو دا مطلب دی چې جیوای کې خودبود کېدی شي څومره مطمئن یې دی خو د هغه نه تپوس وکړي چې د خپل د رکن سازۍ نه په خپله څومره مطمئن هغه خو په خپل ځای خبره ده خو تاسو خبره کوم تاسو مطمئن یې که نه نو ماته یو کاپي نه میلاوي که تاسو ته اوس چېرته بالفرض کا دوباره د شنګلې امارت میلاویږي تاسو تیار زه د شنګلې امارت که ماله د سرو زرو په لیټ کې راکوي زه نه اخلم ګوره یو وخت داسې و چې تاسو مولانا صاحب پسې دویم نمبر روان اوس دغه زه ملاقاتونه مولانا کېږي صاحب پسې دویم نمبر نه زه د مولانا صاحب اوس هم خادم یم بیا هم خادم یم مولانا صاحب زموږ د سر تاج دی البته مولانا صاحب له په دې ساخت باندې په خپله تصور پکار دی نو پاکستان کې چې څومره غټې پارټیانې دي وړې پارټیانې ټول ورته ویلي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دا وخت مونږ ناست یو ماندوریا علاقه ده او پورن ضلع شنګله یادېږي مونږ سره ننني پروګرام کې ډېر محترم سابق سنیټر او سابق امیر جمعیت علماء اسلام ضلع شانګله مولانا راحت حسین صاحب مونږ سره دا وخت ناست دی پروګرام کې میلمه و بای چانس بس دغه انټرویو را جوړه شوه مولانا صاحب ستاسو ډېره زیاته مهرباني شکریه تاسو موږ له وخت راکړه الله دې خوشحاله کړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ماندوریا ته راغلی ګرمۍ په شدت کې خو ډېره زیاته اضافه شي ده ستاسو هغه پخواني جذبات هغسې ګرم دي که نه هغې کې هغه تاسو واورېدل پایان کې هاجي ما فکر کې سوړوالی به نه محسوس کړی بالکل بالکل ما قشان ده مونږ زه بچپن نه تاسو ګورم او ستاسو دغه تګ و دا ګورم اکثر چې دا سټډي ډېر زیاتې شي دا ستومانې نو سړی به کې یا کمزوری شي یا ضعیفه شي یا سپین ږیری شي ماشاءالله تاسو کې چینجنګ نه راځي وجوهات څه کېدی شي زه مطمئن علی الدین یم ښه د دنیا تصور مې نشته الحمدلله او نه مې دغه سوچ او فکر شته او چې سهار ماښام خدای سره راکړي په هغې د الله شکر ګزار یم او د دې وجې نه ټینشن زړه ته نه اچو نه دماغ ته اچو ټیک او د دې وجې نه البته بیمارو کې ایستلي وو بیماري خو د خدای نعمت ومي ځکه چې په انبیاو راغلي دي بېشکه دی زما اولنی تپوس اکثر د علماونو دغه حضرت صاحب چې یاره تاسو دیني سبقونه کم ځای ویل د ابتدا نه تاسو دیني اولنۍ مدرسه کومه وه استادان مو څوک څوک بیا فراغت مو د کوم ځای نه شوی بسم الله الرحمن الرحیم زه د الله لاک لاک شکر ګزار یم چې ما کله سکول کې وم پنځم جماعت کې وم په پنځم جماعت کې وم نو ما به پنځم جماعت کې وم نو هغه وخت کې ما د والد صاحب دی الله وبخي سره د ټولو مسلمانانو هغه به زه ځان سره جومات ته بوتلم که وارې به وي هغه وخت کې به وارې ډېرې زیاتې هم کېدې حاج بالکل او ما به د اجمیر حافظ صاحب الله پاک دی قبر د نور نه ډک کړي هغه نه ما حفظ کوو نو هم د حفظ استادانو هغه د خان مولوي صاحب شاپور شیخ القرآن رحمت الله علیه استاد نو زه به دا وایم چې زما به یا کمبختي و یا څه وخو یو پنځه سپارې ما یا ویل وي د پنځم یې ما ځان له ویلي دي خو او لکه هغه شان هغه پوخوالی ده خو الحمدلله ګزاره کوم بیا زه چې کله سکول کې وم اتم کې نو هغه وخت کې اتم نه مخکې زه جمعیت طلبه اسلام رسالې هغه وخت کې سوات شانګله بونیر یو ځل وه نو ما به دا د جمعیت طلبه اسلام رسالې او د سرګودې نه مختلفو ځایونو نه راوختلې دا مې تقسیمولې په سن 87 کې مې میټرک کړی دی او د میټرک سره ما نهم جماعت کې یو لسم جماعت کې ما خارجي کتابونه مولانا احمد جان صاحب نه مولانا عبدالروف صاحب نه جمعګۍ جماعت کې ما د هغه نوم وي او شاپور شیخ نه باقاعده ترجمه به کوله تفسیر سره ماته فردن سبق ویلی دی تقریبا 14 کاله ما د هغه نه
الحمدلله تفسیر کړی دی او بیا اولني کتابونه ما شاپور مدرسه کې ویلو او څه مې د خارجي استادانو نوم ویلو په جوماتونو کې. بیا زه پېښور ته لاړم په سن 1989 کې. هلته کې دارالعلوم هادیه په هغې کې زما استاد لاجبر مولوي صاحب د کوهستان او ډېر لوی فلسفي او منطقي معقولاتو والا عالم مولانا سید محمود صاحب او مولانا مختیار صاحب مولانا سرور صاحب او یو د احمدي لاهوري رحمت الله علیه یو خاص شاګرد و اوس فات شوی دی د چارسدې سره تعلق ساته مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه هغه نه موږ تفسیر وموي او نور ورسره موږ مجلسونه کول ځکه ډېر یو رسېدلی سړی بیا د هغې نه واپس راغلم نو ما بیا ډېر سبقونه ما شاپور شیخ صاحب نه مولانا عبدالروف صاحب نه مولانا شریف الله صاحب نه مولانا احمد جان صاحب نه مولانا خیر محمد صاحب نه فیاض مولوي صاحب نه او دارنګې مولانا محمد ریاض صاحب نه دوی نه ما سبقونه ویلو او د نظم کتابونه ما د اجمیر مولانا صاحب چې زموږ د اشعار جومات امام و د هغه نه ما ویلو. بیا څه سبقونه مونږ کوستان کې وي څه دلبوړه کې ما ویلو ډېر کتابونه منصیره کې څه اتمانزو کې ویلو څه لږ سبقونه ما جامعه بنوریه کې ویلي دي او بیا دوره حدیث ما د حضرت شیخ مولانا حسن جان صاحب رحمه الله نه مولانا الطاف الرحمن صاحب نه مولانا علیم الله صاحب نه دین مونږ د حدیثو کتابونه ویل دي وړه دوره ما مولانا حبیب برق صاحب نه مولانا فضل مولا صاحب رحمت الله علیه او دارنګې د مولانا عبدالمجید صاحب چې د هغه د دلبوړی مدرسې او مولانا انعام صاحب نور داسې لوی لوی علماو یو پکې زموږ استاد و شهید شوی بیا هغه نه ما سبقونه ویلو او دارنګې د قاضي فضل الله صاحب نه هغه سره ما سبقونه ویلو او داسې هفتوار درس کې د شیخ عبدالسلام صاحب مرحوم په درس کې هم شریک شویم او زموږ ډېر د جمیت ملګري د هغه درس ته بتلو نو داسې سبقونه مې ویلي. تاسو خو ماشاءالله ډېر زیات لوی سټرګل کړی ډېر کوششونه هم کړي تاسو چې کومه سلسله بیان کړه دغه وخت کې ډېر خلکو ته خو دا مسایل مې چې یار اکثر طلباو ته د مال او د دې کمۍ نو دغه سبقونه تاسو ویلي څنګه دي په اسانه ویلي شو که نه؟ الحمدلله ما ته داسې کمۍ نه محسوس شوې بلکې ما خو د طالبګرۍ زندګي زه یم چې دا د خدای فضل و اصل کې موږ په شاپور کې د طالبانو زموږ خاص زموږ کور د طالبانو ډېر زیات خدمت کړی تر دې پورې چې طالبان به څومره میلمانه راتلو الحمدلله زه دا شوق فخر سره یم چې زموږ کور یو لنګر و د هغو د میلمنو ټول انتظام به زموږ د کور نه کېده. زما والده وه ډېره زیاته ضعیفه وه خو اکثر به طالبان چڼې راولېږل چې زموږ میلمانه راغلي نو زموږ والدې به هغو له شرې پخې کړې او صرف میر چې ما د میا ابو سعید صاحب عالم و هغه نه ما یاد کړه نو هغه هم اوس نشته په دنیا باندې الله دې وله هغه جان ښایسته کړي نو ما ته داسې نه محسوس شوی ټیک ده طالبګرۍ کې سړي ته مشکلات هم راځي خو داسې مشکل ما ته نه راغلی چې هغې زما ملا ماته کړي او ما یو شاهي غوندې زندګي تېره کړله په طالبګرۍ کې. ودونه مو یو کړي دي که نه زیات؟ ودونه دا یو پوره دی یو پوره دی په خپله خوښه هم کړی و که څنګه؟ الحمدلله زما سترانه چې ده شاپور شیخ مشر ورور چې و سردجان خان د هغه زوی فضل محبود خان هغه زما اصغر دی مفتي فضل ودود صاحب زما وخې او ډېر لوی عالم و خو په درې دېرش کالو عمر کې وفات شوی. صحیح بچي مو څو دي او دې وخت کې هغوی په څه کارونو کې دي؟ بچی خو زما یو بچي خو وفات شوی او یو زوی مې دی او دوه مې جنکۍ دي او الحمدلله ښه کوالیفاید دي دنیوي علوم وسلوم دي دیني علوم ټیک په خپله د دنیا هم څه کار کوئ که نه دغه د دیني خدماتو کې مصروف وئ؟ نو زه خو دا نشم ویلی چې خالص غیبي هر څه میلاویږي خو ټیک ده تاثیر الله چې ځکه مؤثر حقیقي الله رب العالمین بس لاس په خوځو هغې کې برکت اچوونکی الله پاک دی. موږ دومره کار نشو کولی خو موږ هغه برکت په تم یو برکت ویلی کېږي ثبوت الخیر الهي فی شی په یو شي کې خیر غورځول نو که یو سړي سره په اربونو روپۍ خو چې خیر پکې نه زموږ په لږ شي کې الله خیر اچوي. ټیک بچپن نه زه تاسو ګورم او هغه وخت چې کله ستاسو هغه د سیاسي هغه ډېر زیات دغه په عروج باندې و تاسو سنیټر وئ هغه وخت نه دا ټوکې تاسو سره په دغه انداز باندې په دې پوه نه شو ځکه چې ډېر علما خو دا پټکې ساده غوندې استعمالوي ستاسو دا انداز لږ جدا دی نو د دې شاته څه خاص وجه ده که نه؟ بس د الله پاک وایي یا ایها الذین آمنوا خذوا زینتکم انا خپل زینت واخلئ همدې سره به زه زینت سره ښکارېږم هر سړي ته خپل یو شی ښه ښکارېږي عند کل مسجد
اکثر خلک ماته وایي چې دا خو اکثر سلفیان او وهابیان او دا خلک یې چې ټیک ما د حرم امام یې چې نو هغه کوم ځای نه سلفي دی په کار دی چې پس مونږ صحیح شیخ حسن جان صاحب ما چې مولا ادریس صاحب ما چې خسپین بوماله چې زوسو بوماله شو صحیح دا راته سېنیټر صاحب چې وخت داسې و چې تاسو په سېنیټرۍ کې پاتې شوئ هغې نه مخکې هسې وایي اوس هم چې دی نو بیا ساده زندګي راله فرق مو څه محسوس کړه هغه ژوند کې ورته یاره ما ته هېڅ فرق نه محسوس چې ځکه سېنیټر وم هغه شان یم ټیک دغه وخت کې ریسپانسبیلیټي ډېره وه ګرځېدل ډېر ما به چاته ټایم زیات نه شو ورکولی خو زما په منډو ترړو کې څه کمی خو نه راغلی زه چې څنګه سېنیټر وم هم هغه شانې زما خوی دی او چې څنګه اوس یم هغه شان خوی دی ما کې څه بدلون نه راغلی لکه د خپل ضمیر متعلق زه دا چې ما کې بدلون ځکه ما ته دغه شی څه دومره مهم نه ښکارېږي صحیح او زه دا هم په فخر وایم چې زموږ د جمعیت علما اسلام چې کلي سېنیټران پاتې شي دي انشاءالله زما په شانې کارګردګي به د یو سېنیټر صاحب خو ډېر ناشنا خبره تاسو وکړه چې یاره ما ته فرق نه معلومېږي ځکه چېرته سېنیټري او چېرته عامه زندګي ځکه هغې کې خو مراحت وي مطلب دا دی چې ډېر څه په لاس راتلی شي نو موږ به دا وایو چې کن نازل للناس فعاذنا الله بالقرآن حاجي عام خلک به څنګه مطمئن کوئ چې یاره سېنیټرۍ عام خلک زمانه مطمئن دي تر ټول شانګله کې تپوس وکړي انشاءالله په لیډرانو کې زمانه زیات مطمئن نشته دا بېله خبره چې د خلکو د بدبختي چې ووټ نه راکوي هغه جدا خبره ده ټیک خو د شانګلې په طول عرض کې چې څومره غټې مرکې کېږي غټې جرګې کېږي غټې خلک غولېږي انشاءالله هغه ما خلک هغې ته راغواړي دا د خلکو خواله دی ټیک او زه په هغې کې یو کردار ادا کوم تاسو په خپله په میډیا بالکل جی یو تپوس کوم که تاسو یې ماین کوئ نو موږ اوس ریسنټلی د جماعت اسلامي د انتخابات وکاته نو حافظ نعیم الرحمن صاحب چې کله امیر شو نو ما کاته سراج الحق صاحب سره بالکل جوړه نه یو ځای ما وی چې دوی به بالکل یو بل سره سلام هم نه کوي ستاسو هم دغه حساب کتاب دی که نه جدا دی همداسې ده چې جماعت اسلامي زه دا نه یم چې د جمعیت علما اسلام یا د هغې د نظریې یا د شیخ الهند د نظریې او د جماعت اسلامي دومره فرق دی لکه ځمکه او اسمان حاجي د شیخ الهند رحمت الله علیه چې کوم کاوشونه کوم قربانیانې دي د علمای دیوبند اکابرینو هغه په یو جماعت کې هم نشته دی لکه د شاول الله نه واخلې تر حضرت مدني پورې لاهوري پورې حضرت هزاروي حضرت مفتي صاحب پورې یا نور زموږ چې څومره اکابرین دي کم شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اشرف علي تانوي نه واخلې عبید الله سیندي نه واخلې تر مفتي شفیع پورې او حضرت مولانا احتشام الله تانوي پورې سید سلیمان ندوي پورې رحمهم الله تعالی اجمعین نو د هغوی یو بنیادي کردار دی پاتې شو ساخت نو سراج الحق صاحب ځکه لاس میلاوي چې د جماعت اسلامي په انتخاب کې ریګینګ نه کېږي ټیک په دوکه دهۍ په فراډ باندې هغوی الیکشن نه کوي باقاعده جمهوري نظام دی د هغو ټیک د هغو 33 34 یا 35 یا 55 هزار رکن سازي ده اراکین دي هغه اراکین ته رکن یې ستا پلار هم رکن دی خو چې اوټ په پوسټل بیلټ باندې راشي په ډاکخانه باندې ته د خپل اوټ نه نه خبر چې زه چاله ورکوم ستا پلار د دې نه خبر زما زوی چاله ورکوي یعنې تاسو دا مطلب دی چې جی واي کې خود بورد کېدی جی واي خبره نه کومه د جماعت اسلامي خبره تا وکړله د جماعت اسلامي کې د نظم په حواله باندې خود بورد نه کېږي باقي پارټیانې چې یا په نامینیشن کې یا په رکن سازۍ کې دانلي کوي چې یو ځای کې زما ووټونه 17000 دي دلته کې انتخابات رکن سازي کېږي د ووټر لیست نه ووټر لیست نه چې کېږي نو هغه 58000 ته رسېږي ټیک نو که یو سړی دا ووټر دغه د پرت په شا باندې یو حلف دی هغه حلف په بنیاد باندې ستا په ووټر لیست کې نوم یي او شناختي کارت نمبر یې درج شي او ته جمعیت کې نه یې نو تا نه حلف چا واخیسته ټیک ته چې سبا د خپل پرت راوباسې او چیلنج کې چې زه خو دې کې نه یم نو دا څنګه زما د پرت ډک شوی دی نو موږ دا وایو چې جمعیت علما اسلام رکن سازي د دعوت په بنیاد ده که ستا یاد نه شي تا وخت کې ماشوم وي او ته د هغو ستاسو ترونه هم پکې وفات شي دي او څه پکې ژوندي دي زه چې کله 1998 یا د هغې نه مخکې یاره زه ناظم انتخاب وم نو ما باقاعده یو کلي کې او اکثریت جماعتونو کې ما تقریر کړی دی چې زمونږ دا او دا مې پړاو کړی چې زمونږ دا پرت باندې دا لیکلي دي تاسو که موږ سره متفق یې نو موږ سره رکنیت ډک کړئ موږ په جماعتونو کې رکنیت ډک کړی نن سبا په جماعت کې ډکېږي تا کتلي وجه څه کېدی شي مستخبروالو نه تپوس کړو ورور نه تپوس کوي نور رحمان حاجي ټیک هغه نه تپوس تاسو څومره مطمئن یې د دې او خو د هغه نه تپوس کوي چې د خپل د رکن سازۍ نه په خپله څومره مطمئن هغه خو په خپل ځای خبره ده خو تاسو خبره کوم تاسو مطمئن یې که نه نو ما خو رکن سازي نه ده کړې ما خو رکن سازي ما ته زما ورور ناظم پاتې شی دی فل پاور ټیک زما سره خپل ملګرتیا ده ما ته 2 کاپیانې میلاو دي ټیک 2 کاپیانې ما ته میلاو دي نو ځینې کسان ته نه میلاو هغې کې پرت ډک کړی نور کاپیان مې نور لور کړي صحیح بیا 2 رالیږل دي هغه ما محمد رحمان مولوي صاحب لور کړي دي بیا 2 رالیږل دي هغه ما انعام ډاکټر صاحب لور کړي
زما ګاونډ کې یو سړي ته 31 کاپیانې میلاویږي او ووټونه ټول 187 دي او ما ته یو کاپي نه میلاویږي. که تاسو ته اوس چېرته بالفرض کا دوباره د شنګلې امارت میلاویږي تاسو تیار یاست؟ زه د شانګلې امارت که ماله د سرو زرو په لیټ کې راکوي زه نه اخلم. وجه خو زه یم غیر متنازعه. شانګله کې قحط الرجال نه دی، شانګله کې عنقا نه ده، شانګله کې ډېر درانه خلک موجود دي، ډېر عزتمن خلک موجود دي، ډېر په قام اوچت خلک موجود دي، ډېر هغه خلک موجود دي چې هغه د کلي په پښتو د علاقې په پښتو پوهېږي او جمعیت علما کې د هغه د امیر کې او هغه د امارت هغه ورکي ټول اختلافات به ختم شي. صحیح. د موجوده چې کوم سیاست اوس روان دی ته په کوم نظر ګورئ؟ یو وخت داسې و چې تاسو مولانا صاحب پسې دویم نمبر روان وئ، اوس دغه زه ملاقاتونه مولانا کېږي؟ صاحب پسې دویم نمبر نه، زه د مولانا صاحب اوس هم خادم یم، بیا هم خادم یم. مولانا صاحب زموږ د سر تاج دی. البته مولانا صاحب له په دې ساخت باندې په خپله تصور پکار دی او کوم کار چې هغه کولی شي هغه زه نشم کولی، زه د هغه لیول سړی نه یم. البته اوسنی سیاست چې دی د دې بنیاد چې دی دا په تجارت او انتهای په منافقت ده. ښه جي. دا کومې خبرې چې د هغې نه کوم ملګري جدا شو لکه مولانا شجاع الملک صاحب هغې چې کومې خبرې کوي هغې کې څومره صداقت کېدی؟ نو زه د مولانا شجاع الملک صاحب سره ټیک ده، زه هر سړی په خپل ځای باندې قابل احترام یم. زما د هغو سره په دې کې څه مجلس نه دی شوی. ښه جي. د شیراني صاحب دي سره، د ګل نصیب خان مولوي صاحب دي سره، د نورو کسانو سره. ځکه موږ هغه وخت کې پښتو ساتله، زه به کراچۍ کې وم چې دوی کله جدا کېدو، چې پارلیمنټ ته راغلم، پارلیمنټ لاجز کې ناست وم، دا سینټ سرویسز کې نو ستا شان یو ملګري ما نه میډیا م تپوس وکړ چې داسې حالات مهمانه دي، هغه به ته کلیپ واورو. نو ما هغه وخت کې دا ویل چې دا تفردات نه دي، انفرادیت دی او زه د اجتماعیت ملګری. هغې مولانا صاحب ګواه دی او د مولانا صاحب په وینا هغه کلیپ چلېدلی دی په ټولو میډیا باندې او 2.5 خلکو زما کلیپ چې کوم دی شیر کړی دی او 70,000 خلکو کتلی. ټیک. دا راته ووایه چې ډېرو پارټیانو تاسو ته آفر هم کړی وی، زما په خیال دی چې موږ اورېدلي دي چې یاره سنیټر صاحب ته دا آفر کېږي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راشئ. داسې نو پاکستان کې چې څومره غټې پارټیانې دي، وړې پارټیانې ټول ورته ویلي دي. بعضې پارټیانې مخامخ راغلي په فیسبوک باندې هغې تصویرونه راغلي، بعضې نه دي راغلي. کوم کسانو چې تصویرونه راغلي هغو د هغې نه وروسته 11-12 پیرې ما پسې راغلي. صحیح. خو موږ په سابانه نه یو ولاړ. ټیک. یعنې اوس هم مولانا عبدالرحمن صاحب سره ښه په وفادارۍ کې مولانا صاحب سره زموږ چې موږ یو ځل یو سړي ته مشر ویو نو د هغه سره اختلاف نه کوو او ټیک ده، ګیلې شکوې به زموږ وي. موږ فورم ته مو رسولي دي، فورم په هغې کار نه دی کړی، نو هغې ته اوس د مولانا عبدالرحمن صاحب نه دی وشي. ښه جي. تاسو به څنګه خوشحالېږئ؟ جماعت به جوړوي، زه به جوړوم که هغوی به جوړوي. نه تاسو به څنګه خوشحالېږئ دا راته ووایه. زه خوشحاله یم، زه خوشحاله خفه نه یم. خفه نه یې لږ؟ ښه جي. الحمدلله. زما په تندي کې یا په مخ کې ته خفګان محسوسوې؟ خوشحاله یې دا وخت کې؟ ګوره څوک چې جماعت نظم چلی هغه له جوړول پکار دي. مونږ خو ورکران یو، ځکه 20 پیرو یم چې داسې جوړوم نه جوړېږي. صحیح. دا خو صوبایي جماعت له پکار دي چې دا جوړ کړي. بلوچستان کې بلوچستان جماعت له پکار دي چې مولانا حافظ حمدالله څنګه ځان سره چلی، مفتي کفایت الله څنګه چلی، مولانا پروفیسر شیخ الحدیث مولانا خیر البشر څنګه چلی، مولانا سید قمر څنګه چلی، برطانیې باباجي رحمت الله علیه زامن څنګه چلی، قاری محمود صاحب یو قربانۍ والا سړی دی هغه څنګه چلی. په هر ځای کې یو وړوکی باندې سړی راپورته کړي، بل سړی به بېعزته کوي، صرف د دې وجې نه چې زما زه په پارټۍ کې په هاي پوسټ باندې ناست یم، نو زه به دا کار کوم. دا خو جماعت د حضرت مفتي صاحب حضرت عدالوي صاحب جماعت دی، څوک چې کرته درته دی هغه به جوړوي، موږ تابعدار یو. صحیح. اخري تپوس کوم پروګرام را ختمو. په دې صوبه باندې د طویل عرصې نه پی ټي آی حکومت دی سینټر صاحب او د نوجوانانو ته به خاص کر ستاسو میسج شي سپیشلی چې په کوم اصول باندې په کومو چې دوی راغلي وو د حکومت سنبال کړي چې موږ به کرپشن ختمو، دا به کوو دا به کوو، تاسو په کوم نظر ګورئ چې هغې کې څه کمې راغلي؟ زه نوي نسل ته دا پیغام ورکوم چې د دې خلکو هېڅ ماټو نشته دی او هېڅ د دې ناره چې ده هغه بلکل یو فراډ ناره ده چې زه یوت راپورته کوم. په خپله یو سړی د 80 کالو بوډا به یوت راپورته کړي، هغه خپل کوروالي نشي مطمئن کولی، د یوت هغه قوت پکې نه وي، نه به قوم څه مطمئن کړي. دویمه خبره دا ده چې کومه ماټو شباب له ځوانانو له اسلام ورکړی ده، قرآن ورکړی ده او الله رب العالمین قرآن کې شباب ته ځوانانو ته د رجالو ذکر کړی دی. انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. او دوی نظریاتي استقلال پیدا کوي، هله به تاسو مخ په وړاندې ځئ، هدایت بالئ، لارې باله خلاصېږي. یو سړی چې ځان له یو شی ګوري، یو شی خدای کتلی، نو د خدای کتونکی شی چې دی زموږ دپاره غوره کړی هغه ټول ناهمي. ځان له د موږ لارې نه جوړو او موږ د اسلام او د سیرت رسول د سیر د کتابونو کلکه مطالعه وکړو، موږ د خپل ماضي نه ځان خبر کړو چې کوم ماضي لکه تاریخ ازادي هند،
تحریک ریشمي رومال نان کوآپریشن موومنټ تحریک یاغستاني جهاد که په دې کې د دې پاکستان د دې موجوده لیډرانو څه کردار وي خو دا وګړی دی ورپسې لاړ شي که د دې کردار نه وي د دې اکابرین نور وي نو هغه اکابرین دې ولټي د هغې سره اقتصاد هم شته د هغې سره سیاست هم شته د هغې سره اخلاقیات هم شته د هغه عبادات پکې هم شته زما د قوم ته دا اپیل دی چې په اهل حقو باندې اعتماد وکړي د شیخ الهند د نظریې سره ځان وتړي جزاک الله جی ډېره مهرباني د وخت راکولو قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړ خپل کوربه شپه الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله په امان